السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د موبایل متعلق د مسایلو سلسله شروع کړې ده. دا تقریبا 12 نمبر مسله ده. یو چا پوښتنه کړې ده، وایي په طواف کې د حاجي دپاره یا د عمرې والا دپاره چې هغه طواف کوي پر بیت الله شریفه باندې موبایل استعمالول، پر موبایل باندې خبرې کول د دې شرعي حیثیت څه دی؟ آیا دا جایز دی او که ناجایز دی؟ په دې سره طواف خرابیږي او که نه خرابیږي؟ ګورئ، مسله مختصره او اسانه مسله ده، لیکن یو خبره تاسو په ذهن کې ونیسئ. کله چې یو سړی بیت الله شریف ته ولاړ سي یا یو سړی مدینې منورې ته ولاړ سي، زموږ د خلکو خو دغه عادت جوړ شوی دی، الله تعالی دې موږ معاف کړي. د هر یو سره موبایل ورسره دی، دلته سیلفي اخیستی راستولی، دلته سیلفي اخیستی تصویر ورکړی فیسبوک ته. پر د دوی ټوټل توجه په دا کې وي چې تصویران واخلي، ویډیوګانې جوړې کړي. که مدینې منورې له ځای هم دی ویډیوګانې جوړي، که مکې شریف له دی هم ویډیوګانې جوړي، که طواف کوي هم دی ویډیوګانې جوړي، هر ځای دی ویډیوګانې جوړي. په ویډیوګانو کې دومره مشغوله وي، دومره کې مصروفه وي، دومره کې منهمکه وي چې خپل عبادت ځینې پاته وي. ګورې، د الله څخه وبېرېږئ. عمره او دغه رقم حج دا د ریا شی نه دی. دا باید سړی د الله د رضا لپاره وکړي. په ژوند کې یو واره ځې، دوه واره ځې، درې واره ځې، الله پاک ستا نصیب کړی دی، د هر چا نصیب نه کیږي، او ته هلته په موبایل باندې اخته یې، تا د ځانه سره غټ موبایل وړی دی. باید سړی په عمره په حج کې په بیت الله شریف کې بالکل د ځانه سره موبایل وینسي، موبایل استعمال نه کړي. به هر حال دا مسله یو چا پوښتلې ده، نو که چیرې یو سړی په طواف کې پر موبایل باندې خبرې کوي، ګورئ، اوله خبره خو دا ده چې یو وار مکه مکرمه ده، بیا په مکه مکرمه کې ته پر بیت الله شریف باندې طواف کوي، بیا طواف دی خاص په مسجد حرام کې دننه ته طواف په یو ډېر لوی عمل باندې لګیا یې. نو په دا ټیم کې موبایل استعمالول، خبرې کول، دا ډېر نامناسب عمل دی. هم که چیرې یو سړی ضروري خبرې کوي پر موبایل باندې، یا دغسې د یو چا سره د دوران طواف ضروري خبرې کوي، نو د دې ګنجایش ته دا جایزه دی. اما فضول خبرې کول، فالتو خبرې کول دوران طواف، دا علماو لیکلی دی چې دا مکروه دی. غنیة الناسک دا یو کتاب دی، صفحه نمبر 126 کې لیکلی دی. و اما مکروهاتها، یعنی د طواف مکروهات دغه دی. فالکلام الفضول، یعنی فضول کلام، پالتو خبرې کول دوران طواف، دا مکروه عمل دی، یعنی نه دی کول پکار. په دې سره ستا طواف خرابیږي. دوران طواف ذکر کوه، عبادت کوه، تسبیح اړوه چې ثواب در میلاو سي. د خبرو څه ضرورت دی؟ موبایل ته بیا هم استعمالولی سي، پر ټلیفون ته بیا هم خبرې کولی سي، هر وخت تاته موقع ده، هر وخت ته خبرې کولی سي. دا یو 15 10 20 منټه دي، دا چې ته په انهماک سره، ښه په توجه سره د الله پر بیته باندې طواف وکړې، نو د دې به بیا جلا خوند وي.